مونږ غلط دا یو چې مونږ ترجیح دنیا ته ورکو. ترجیح به مقصد چې دی هغه به آخرت ګرځوي. دنیا خو یو زمونږ ضرورت دی، هغه به مونږ ته الله رسوي. مونږ به صرف کوشش کوو. به هر حال ما عزتمندو چې کور ته راغی څه ګوري خر هم کور کې ولاړ دی. ښځې ته وایي دا څنګه کور ته راغی؟ وایي دا خو بس د لیونو په شانې منډې راوهلې چېرته ځنګل کې درینده لیدلی او بل هغه نه یېرېدلی او بس کور ته په خپله باندې رادننه شو مې تړلو. ویې کتلو اوړه هم کور کې پراته دي، غنم اوړه شوي دي. وایي دا څنګه؟ وایي دا د فلانی ګاونډي تلی دی زرنجې ته او بورۍ یو شانتې وې استا والا بورۍ اخیستې د هغه یې درته اوړه کړي دي. وروسته پته ورته ولې چې دا خو فلاني دی نو بیا یې کور درته راوړه. نو چې ته د رب کارونه کوې که نه هغه سمیع هم دی، بصیر هم دی، قدیر هم دی. سمیع اوري، بصیر ویني، قدیر طاقت لري، قدرت لري، هغه ستا کارونه کوي. خو چې ته خپل رب طرف ته مخلص شې، چې مخلص نه یې جامه دې یوه ده او دننه بل څوک دی. علامہ اقبال سے فرمائی زبان سے کہہ بھی دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. کارونه خو دې نورو کوي، صرف په جبې کلمه وایي. په جومات کې دې پته لګي چې مسلمان نور خو مقصد دا ده صحیح په کاروبار کې ډنډه چلوي. مقصد دا شی چې 2 روپۍ ارزان شي چغې وهې، خو چې ګران شي بیا داسې نه کې ازان په شپېلۍ کې بیا هغه ریټ چلوي. حالانکه شریعت پروي خو تپوس وکړه چې دا تا دپاره څه دي. نو علامہ اقبال سے فرمائی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زړه نه خو دې کارونه د مسلمانو نه دي شروع کړي، سترګې خو دې د مسلمانو نه چې په هر یو شیز باندې ته غور کوي، نظر کوي. مونږ مسلمان یو. مسلمان ته الله یو داسې مقام ورکړی دی. 4,000 مذهبونه دي خو په دې کل مذاهبو کې له واړو نه غوره مذهب چې دی هغه مذهب اسلام دی. د هر یو شیز الله مونږ ته طریقه ښیلی خو مونږ نه قدر نشته دی، مونږ نه اهمیت نشته دی. الله رب کریم دې مونږ ته د الله عهدونه پوره کولو توفیق نصیب کړي او د ده په نعمتونو باندې شکر ادا کولو او امتحانونو باندې راضي اوسېدلو توفیق نصیب کړي. څه مو واورېدل په دې باندې عمل کولو، په خپل زړه ګلدسته کې ځای ورکولو توفیق نصیب کړي. آمین. الحمدلله رب العالمین. کریم رب څه مو واورېدل بیان په دې باندې عمل توفیق نصیب کړي. صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي. مولا ته په موږ باندې رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر سنتو کلام.